بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز سره اعظم ستاسو او ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو د وخت کې د بټخېلې په هغه کور کې ناست یم، د هغې خور سره د هغې بچیانو سره ناست یم، محمد یونس روډ په کور کې کم چې تاسو په مارچ په میاشت کې د دوی پروګرام کتلی او زموږ د هغې خور درد تاسو اورېدلی او د هغوی هغه سخته د هغوی د ژوند کمې نیمګړې کړۍ چې موږ ستاسو سره شریکې کړې وي، د هغوی د ژوند کم حالات چې موږ ستاسو سره شریک کړي وو، په هغې کې مسافر دی الله تعالی ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کړي چې زموږ غیرتمندو پښتنو د حد نه زیاتې مرستې زموږ د دې خور سره کړې وې او دوی ته یې ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالېږلې وې چې په هغې کې مونږ په دې کور له راغلي وې 11,70,000 روپۍ تقریبا دې کور ته راغلي وې. په هغې کې زمونږ سردار ټریډرز یې ورور دی چې پیپسیانو دوکان دی، د هغې 5,000 روپۍ داسې وې چې مونږ ته بیا لیټ میلاو شو، نو هغه پیسې هم دې کور ته راوړې دي او کم پروګرام چې چلېدلی و کم دویمه کړۍ مونږ ستاسو سره شریکه کړې وه، په هغې وخت باندې زموږ د دې خور وینا دا وه چې زما خو هېڅوک نشته په دې دنیا کې علاوه د دغې بچنګي نه او دا پیسې تاسو مالا په یو داسې ځای کې استعمال کوئ چې دا پیسې هم زموږ په لاس راشي او داسې شي چې زموږ دا کور په مخ په وړاندې لاړ شي تر هغه حده چې زما دا بچی رالوی شوي نه وي. هغې بابت کې د دوی د کور کم ضرورت چې وو هغه ورته پوره کړه، څه پیسې موږ د خپلې خور ته نغدي ورکړې وې او د دوی د خرچې په هغه ټایم چې څومره ضرورت و هغه هم الله تعالی پوره کړي وو. دې نه علاوه زما په لاس کې به تاسو دا سټامپ کتی شئ ملګرو، کم چې مونږ د یو کپړې دکاندار سره د دې خور 10 لکه روپۍ بندي کړي دي، په هغې کې ښه باقاعده ګواهیان هم دي او دا بالکل سرکاري کاغذاتو ته عدالت چې کم بک دی هغې ته ختلی دی، دا پیسې وله مونږ په دې بیس باندې بندي کړي دي چې 2 میاشتې بعد به د دې کپړې ول سره حساب کتاب کوو انشاءالله او هغه چې څومره آمدن کوي د هغه به چې کومه حصه کېږي هغه به دې خور ته حواله کوو، د دې د پیسې به د هغه سره پرتې وي او انشاءالله چې د دې د کور به مخ په وړاندې ځي په دې پیسو باندې، ځکه چې د دې د روزګار د ګټې وټې داسې څوک نشته او د هغې پروګرام نه بعد د دې کور باندې زموږ پرې خور باندې په دې بچیانو باندې یو ډېر حده پورې خوشحالۍ راغلې دي، ډېر راحته پرې راغلې ده او د زړه ډېر نیمګړي داسې ارمانونه وو چې هغه الله تعالی د اخلاص په پرده زموږ د هغې مسافرو وروڼو د برکته الله تعالی پوره کړي. زموږ سره زموږ هغه خور هم ناسته ده، دې نه به م یو څو تپوسونه کوو دا کمې پیسې چې وله مونږ د کپړې ول سره بندي کړي دي هغه هم د دې سره په مشاورت د دې نه اجازت اخیستی دی او دا پیسې مونږ ورکړي دي په 12 اپریل 2018 باندې، خو چونکې بیا پکې روژه شروع شوه زموږ د رمضان پیکج کې مونږ مصروف شو، د افطار پیکج کې مصروف شو، د عید پیکج او مختلف مصروفیاتو په وجه باندې پروګرام مونږ ډېر لیټ کو، خو الحمدلله د دې پیسو ښه کافي ورځې وشوې د هغې دکاندار سره او د اختر نه بعد چې کله 2 میاشتې پوره شي د هغې به سره حساب کتاب هم کوو، د خور ته به هغه منافع ټیم په ټیم ورکوو. زموږ سره ناسته ده د خور نه به م یو څه تپوسونه کوو. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم سلام. خورۍ کومې پیسې چې تاسو له راغلې وې د هغې نه بعد هم بیا څه ملګرو پیسې رالېږلې وې الحمدلله او کم چې مونږ تاسو سره ټیم په ټیم په رابطه کې ستاسو دا پیسې 10 لکه روپۍ چې مونږ کم د کپړې والا سره بندي کړي دي په دې کې ښه باقاعده ګواهان شته، سرکاري یو ثبوت دی په عدالت کې هم ترې لیکل اخیستي دی او انشاءالله ستاسو پیسې به بالکل بې ضایع کېږي نه. داسې سوچ هم کړی دی لکه یو ورور چې خپلې خور له څنګه محنت کوي چې ستاسو دا پیسې بې ضایع نه شي او امید دی چې دا به ستاسو دا کور مخ په وړاندې بوځي د دې پیسو د برکت او دومره آمدن به تاسو له راځي چې ستاسو دا کور به چلېږي. څومره خوشحاله هغه مسافر دی په دعاګانو کې څومره یاد دی روژه ماتې کوئ پېشمني کوئ زموږ دا بچیانو څومره دعاګانې کوي او په ژوند کې څومره څه بدلاو راغلی دی هغې باندې تاسو څه وینا کوئ؟ الحمدلله زموږ د زندگی خو یو امید مونږ پرېښود دی خو شکر د دې وروڼو په دغه باندې زموږ د زندگی الله تعالی بدله کړه. په روژه ماتې په ټیم کې څه چې قدم په قدم مونږ هغو ته دوا کوو نو انشاءالله تر اخره پورې ورته کوو. تاسو زما وروڼه یې ما د وروڼو نه ډېر لاس راکړو، زما خپل هېڅ څوک هم نشته په دنیا کې، زه ډېره بې اسرې یم. تاسو مال د ورور په ځای نو درېدلي زما دا به یو بچی دی دا ورکوټی دی دا د پیسو د دغه نه دی او الله تعالی دې هغو له ډېرې خوشحالیانې ورکړي او د آخرت د دنیا بادشاهي دې ولې ورکړي سرې تاسو ما د وروڼو په شانتې ودرېدلي د ورور په شانتې مراله لاس راکړو هغو ما له د ورور په شانتې لاس راکړو. الله تعالی دې د آخرت د قیامت د ورځې پورې هغو له خپل لاس راورکړي او الله دې ولې ډېره تېره ورکړي. خدای دې چېرته د غم د سوري نه هغو ساتي. اسکول ته ځې؟ سایکل میکل باندې چکر لګې؟ څه کمې کوزې څه خو نشته؟ خوشحاله یې؟ خپل ترکان په دعا کې یاد ساتې؟ تاسو سکول ته ځئ بچو؟ څه کمې کوزې چې پوره شوي دي مترګانو کومو خلکو چې سره مرستې کړی خلک هم په دعا کې یاد دی. روژې څنګه تېرېږي، روژه ماتې پېشمني څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. مونږ خو هغو ته دعا کوو الله دې د هغو سره ښه وکړي چې مونږ سره یې امداد وکړو. مونږ خو هغو ډېر یادوو. ښه ملګرو پروګرام چې کوم تاسو کتلی او د یتیم اواز زموږ سره هغه خور خبرې هم تاسو واورېدې
او الحمدلله ثم الحمدلله یو ډېر کامیاب پروګرام، یو ډېر د خوشحالو پروګرام په دې کور باندې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راغلې دي او انشاءالله ټیم په ټیم به مونږ د هغې کپړې والا سره چې کومې پیسې بندي کړي دي نو هغه به مونږ وخت په وخت دې خور ته به د هغې نه خرچه راوړو انشاءالله او د دې دا پیسې به داسې پرتې وي چې دا کور به مخ په وړاندې بوځي ځکه چې ډېر یو ایماندار انسان دی، ښه چلېدلی دوکان دی، خپلو بچو له چې څومره محنت کوي انشاءالله نو دقسې به د دې بچیانو سره هم خپل محنت خپلې هلې ځلې به جاري او ساري ساتي او امید لرم چې دا پیسې به دا کور تر هغې پورې مخ وړاندې بوځي انشاءالله تر کومې پورې چې زموږ دا بچې د خپلې مزدورۍ جوګه شوي نه وي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د اخلاص سره اوسئ، اخلاص ته یتیمانانو آواز دی ملګرو او زموږ به کوشش دا وي که زموږ پکې ستړي زیاته وي نو بلکل دې وي خو چې داسې کورونو ته خوشحالۍ ورکول د اخلاص په لار دوی ته داسې خوشحالۍ میلاو شي چې هغه خوشحالۍ واپس مونږ او تاسو ته یو تحفې په طور میلاو شي او الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو دا ستړي ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د اخلاص آواز جوړ شئ، اخلاص ته دردېدلو آواز دی. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهارا لور کا اجازت ده. الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.